حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې رب ذوالجلال فرمایل یا عبادی ای زما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی، الله فرمایي چې ما ظلم په خپل ځان حرام کړی دی، زه ظلم نکوم، الله ظلم نه کوي. وجعلته بینکم حراما، او دا ظلم مستاسو د پاره حرام ګرځولې دی، ظلم به نه کوئ. فلا تتظالموا، په یو بل به ظلم نه کوئ. نن د ظلم بازار ګرم دی، هر طرف ته وګورئ، تمام کفر، تمام یهودیت، تمام عیسایت چې په هر جامه کې دي، ټول د اهل اسلام او د اسلام د ختمولو لپاره متفق شوي دي. یو مسلمان دی چې هغه نه متفق کیږي. یمن والا د فلسطین د تایید کولو لپاره په اسرائیل حمله شروع کړي. دا صرف یو ملک داسې دی چې میدان جنگ ته راووتل، کفن یې په سر باندې وتړلو. نن د هغوی حالات هم د فلسطین والو په شان دي، ځکه تمام یهود کفر یو ځای شوی دی. کو کم مسلمان مملکت خداداد داسې وي چې په کفر باندې حمله وکړي، دوی ټول متفق شي هغوی تباه کړي. کم از کم ځان د پاره خو عذر پیدا کو کنه، مونږ ځان د پاره څه پیدا کړل. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای اذا رأیت امتی تحاب الظالم ان تقول له انت ظالم، چې کله تاسو زما امت وګورئ چې هغوی ظالم ته ظالم ویلو لم یریږي، ظالم ته ظالم ویم نه یریږي، فقد تودع منهم، پوه شوه چې د دې ضمیر مړ شوی دی. زمونږ ضمیر مړ دی، ها چې په مونږ باندې راله نو خوشحاله یو، کم از کم خپل دفاع خو یې وکړه که نه. زمونږ پرونو باندې هم ظلم دی، کو دغه طاقت مونږ د هغوی دپاره هم استعمال کو. نو زه وایم چې دا یهودو سره ټیک ته ټکنالوجي شته، بمونه شته، هر قسم اسباب د جنگ شته، مونږ سره هم شته، خو یو څیز داسې دی چې مونږ سره دی هغوی سره نشته، هغه د ایمان طاقت دی. هغه تاسو ولیدو چې الله زمونږ دغه مجاهدینو ته الله رب العزت څنګه فتح نصیب کا. خو کم از کم کو دک خلق را پاسېدل د یهودو خلاف متفق شو، نو د الله په خصوصي فضل سره ویما چې د اسلام د نعرې وړاندې د دغه خبیثانو هیڅ حیثیت نشته. دی به صرف یو تکبیر چغوي، یو د الله اکبر چغه به وي، او بدی باندې به د الله په خصوصي فضل د خپل محلات را پروزي. د ایمان داسې طاقت دی نو. په جنگ بدر کې 313 را پاسېدل، 1000 له شکست ورکو. هغه هم انسانانو، خو ایمان جدا سیز دی بھائی. زمونږ په زړونو کې د ایمان هغه چراغ نه دی، بل مسلمان خپل حیثیت یې کړی دی.